Dear students, then bal phylum ko wagi to phylum Annelida. Annelida the segmented worms हम वही तक चले ऊपर पार्टी के segments ही पर Greek के the Annelida टके the annulus न derive शवे दे annulus mean lateral rings द ऊपर पार्टी के rings ही संग rings ही पकीता सुपर दे picture के लिए दे शही द ऊपर पार्टी तस्ते बजे बजे के द rings कारी the segments ही द पदे की मौजूदी the segmented body the rings ही पके जगह देता Annelida होता हम वही द सीधा लीच पिक्चर होता सो बेपर रकम कते शे अर्थवम की द ऊपर ही द बॉडी सेगमेंटेड द सेगमेंट्स पकीरी रिंग्स पकीरी जगह देता Annelida होता वही उस पदे की यो दो एडवांटेजेस दे रहे ऊपर बॉडी के दो एडवांटेजेस पे किसी ये एडवांटेज दारे जो ऊपर के मेटामेरिज्म इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स इन मेटामेरिक बॉडी इन मल्टीसेलुलर बॉडी द ऊपर बॉडी की चीज़ द सिमिलर सेगमेंट्स रिपीटिशन ही ये को मतलब तासु को रही सेगमेंट्स पे की रिपीटेड पे की वो पहाड़ियों सेगमेंट्स के ब्याह स्पेशलाइज्ड नगब की मौजूदी सिस्टम्स पे की मौजूदी सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम दादी वाला फ़ायदा और कई जब कि कम सेगमेंट्स मौजूदी चाहे इंडिपेंडेंट ही रनोरना पढ़ेर कारून के मतलब खपल नर्वस सिस्टम खपल एक्सक्रीटरी खपल सर्कुलेटरी सिस्टम पे की मौजूदी अक्सर कई अर्थवाम च टुकड़ों तक कन्वर्ट हम शी चा मयान निवली अर्थवाम खलक कुंड किक दी मयान पिन सी के ना वही टुकड़ा पदे की कैपेबिलिटी च दिव ځان له بیا ژوندي پاتې کېدی شي او بیرته اکثر ریجنریشن هم کولی شي نو دا دیو له دا فایده د دې یو په دې لحاظ سره ورکوي دویم دا چې د کم هایدروسټیټک سکیلټن دی هغه هایدروسټیټک سکیلټن چې اوسه پورې مونږ کم په فایلمونو کې ویلو نو هغه یو سنگل باډي کې د سیو لکه تیلې بشانو پای کې ټوټل وبوي او د برو په باډي پریس کېدله خو دلته چې کم دی په هر سیګمنټ کې خپل یو هایدروسټیټک سکیلټن دی نو دا انډیپندنت په دې لحاظ سره شو چې یو سیګمنټ کچر ته ځان له کنټراکټ کېدل وړي یا کنټراکټ کېدی شي بل سیګمنټ ریلیکس کېدی شي نو دیو اکثر چې په بروس کې دغه کم سوري موري چی هغه ته چې دی ورنه نوځي نو یو باډي اکثر یو سیګمنټ نه ری کی دا بل پیډ کی او په دې طریقه باندې دیو دغه بروس ته ځان له نه وتیم شي یو انډیپندنت سه بګي په دې لحاظ سره دویم په دیو کې ټیګمټایزیشن دی په د ټیګمټایزیشن د دوه ورډز نه ډیرایو شوی دی د ټیګما مطلب دی ارینجمنٹ نو په دیو په باډي کې ټیګمټایزیشن مینز د سپیشلایزیشن اف باډي سیګمنټس اور ریجنز ان ا میټامریک animal یو animal دی ملټی باډي دا پاغي کې چې کله سپیشلایزیشن اف د باډي سیګمنټس وشي چې دې سیګمنټ بدا کری د دې بدا کری د دې بدا کری نو ځکه ارګانیزم چې پاغي کې فولي یو سیګمنټ ځان له فنکشن دي څه خونه را خو څه سیګمنټس رايو دي شي او هډ ریجن جوړ کی څه سیګمنټس رايو دي شي او ابډومن جوړ کی څه سیګمنټس رايو دي شي او ټیل ریجن جوړ کی خو د هر یو سیګمنټس په خپل فنکشن دی د ګروپ اف سیګمنټس خپل مخصوص فنکشن دی چې کله د سیګمنټس سپیشلایزیشن وشي د یو فنکشن د لپاره مخصوص فنکشنز د لپاره نو هغه ته بیا ټیګمټایزیشن ویل کوم مطلب څه سیګمنټس پر یو ځکه دا و بر پروډکټیو فنکشن دی څه سیګمنټس پر یو ځکه هغه د هډ ریجن سنسوري فنکشنز به ورګي نو دغه سیدی دیتا ټیګمټایزیشن وته وي نو یو پدیو کې دا پراپرټی ده چې دا پدیو کې اډوانسمنت دی او د دې دیو ته فایده هم دی یو قسم لا اوس هم مونږ ویل چې ټیګما کې مطلب سپیشلایز ریجنز دی پکې او د وخت طریقه باندې چې یو جنرال فنکشن یو سپیشلایزیشن دی په کوم ځای کې چې سپیشلایزیشن شوی هغه یو خو فنکشن ورکوي بنسبت جنرال باډي نه جنرالي د دیو چې کوم کریکټرسټک مونږ وایو نو تقریبا 15,000 سپیشیز دي په دې کې او اگزامپلز ارتوامز دي لیچز دي دا کم ډایګرام چې تاسو وینئ دا ارتوام دی په ځمکه کې چې کم چینجي هغه ته ارتوام مته وي تاسو بل پکچر هم د ارتوام لیدئ شئ نه دا چینجي پر بارانونو کې اکثر راوځي نو دا ارتوام سی پکې دغه لیچز داري دا او د لیچز نورم زموږ سره پکچرز داري دا وګوره دی سړی سي ډیمونسټریټ کړی دی دا څنګه په خلکو په سین خلی وي نه راکاږي نو دا د لیچز پکچر دی دا د ایگزامپل سیده پکې موجود دي چې نریز پکې موجود دي د نریز هم زموږ سره یو پکچر زما سره را سره دا اوس دا چې کوم دي دا نریز دي دا په اوبو کې اکثر په غږی کې پاتې کېږي نو هیبیټیټ د دیو میرین کې دی شي څنګه چې تاسو د نریزي نه د فرش واټر کې موجود دي دغه سه د دیو فرش واټر کې بیا د لیچز چې دي په فرش واټر کې نریز سمندري او بیا ټیرسټریل چې کوم دی هغه ارتوام سي تاسو اوس پس مکه کې ولیدل دغه ارتوام چې دی هغه ټیرسټریل دی په خاور کې پاتې کېږي لکه دا ډایګرام کې تاسو ګورئ په خاور کې پاتې کېږي دا ټیرسټریل دی د دیو تمونګه دا وایي چې رقم کلیټ سره بلان کوي د لوفټ روکوزوا سره د تاسو مخکې ویلي دي پروټوسټومز دي پروټوسټوم هم تاسو پیژنئ چې پروټوسټوم څه ته وایي
او ټرو سیلومیټ دي، سیلوم به پکې موجود دي. په دې کې چې کوم کلیویج کېږي هغه کلیویج ته سپایرل کلیویج وایي. د ډایګرام کې تاسو کتلی شئ چې ریډیل کلیویج څه ته وایي او سپایرل کلیویج څه ته وایي. نو په ریډیل کلیویج کې اکثر سیلز د یو بل د بره پراته دي. تاسو وګورئ په سپایرل کلیویج کې په یو پیټرن باندې نه وي، د کم د یو دوه سیلز ډیوایډ شي د هغو پر سپیس کې بل سیل اکوپای شوی. دا وګورئ دې ته سپایرل وایي، لکه مطلب د تاو شوي. په ریډیل کلیویج کې بالکل کالمونه جوړ کړي د یو بل د بره پراته دي. په سپایرل کې پر سپیسز کې دا تاو شوي یو سپایرل سټرکچر جوړ کړی، ځکه دې ته سپایرل کلیویج وایي. نو په دې کې به سپایرل کلیویج کېږي. نروس سیسټم سنټرلایزډ مطلب د دیو چې کوم نروس سیسټم دی عموما هغه په هیډ ریجن کې د دیو ګینګلیا موجود دي. دا ډایګرام تاسو لیدی شئ دلته چې د دیو کوم هیډ ریجن دی په دې کې باقاعده سیریبرل ګینګلیا چې دي هغه پکې موجود دي. لکه دا ریجن تاسو وګورئ دا ماوث ریجن دی، فیرنګس دی، په دې کې دا سیریبرل ګینګلیا دي، دوی ته دا لیکلي دي د بره چې دا سیریبرل ګینګلیا دي. نو دا پکې سیریبرل ګینګلیا په دې کې موجود دي. بیا د دیو سرکولیټری سیستم چې دی هغه کلوز سرکولیټری سیستم دی. په کلوز سرکولیټری سیستم کې په بلډ ویسلز کې بلډ فلو کوي. تاسو په دې ډایګرام کې دلته کتلی شئ یو ډارسل بلډ ویسل دی، وینټرل بلډ ویسل دی. نو د دیو چې کوم سرکولیټری سیستم دی دا تاسو وګورئ ډارسل بلډ ویسل دی، د دې پرې بل سایډ باندې دا وینټرل بلډ ویسلز دي. نو دا په دې کلوز بلډ ویسلز کې چونکې د دیو بلډ فلو کوي او ډایګرام نه تاسو مخامخ کتلی شئ چې کوم بلډ ویسلز په کوم ځای کې باندې دي. نو په دې کې فلو کوي ځکه دیو ته کلوز سرکولیټری سیستم ورته وایي. د دې نه علاوه د دیو په باډي باندې برسلز پې موجود دي، سټي پې موجود دي. دې ډایګرام کې تاسو کتلی شئ په ارتوام کې خو دومره پروناونس نه دي د دیو چې کوم سټي دي دا یې ورته لیکلي دي. دا کچ کچ نری نری یختره دیو پرې سیګمنټس باندې تاسو ته ښکاري. دا دې ته د سټي وایي، په لټن کې د سټا مطلب د هیر یا برسل. دا په دې باندې دیو د دیو په باډي موجود دي، د دې په ذریعه باندې لوکوموشن کوي. زه تاسو ته د نورم کوشش کوم چې ښه ډایګرام درته د دې وښیم چې کوم کې پیراپوډیا او دغه دواړه موجود دي سټي. پای کې ډېر پروناونس سټرکچرز چې دي هغه پکې شته دی. دا کوم سټرکچر چې دی دا تاسو کتلی شئ. اوس په دې کې دغه شته دی پیراپوډیا او سټي. ورېږه د دې نه هم کوشش کوم چې کلیر درته بل ډایګرام وښیم چېرته مخې له راشي. دې ډایګرام کې وګورئ دې کې شته دی پیراپوډیا او سټي پکې دواړه موجود دي. نو که دې کې موږ وګورو دا د دیو دا کم ریجن چې دي دا بلنټ ریجن دیز آر پیراپوډیا او پیراپوډیا دي. د پیراپوډیا د بره باندې بیا دا کم یخته چې موجود دي نو دې ته سټي وایي. دا هیر لایک سټرکچر چې پې موجود دي دیز آر سټي. نو دا دیو د څه دپاره یوز کوي؟ فنکشن د دې سویمنګ کیدی شي، اینکرینګ کوي، په یو ځای کې پسې ځان خلوي په بروس کې سویمنګ د دې په ذریعه باندې کوي. نو دا د دیو د سټي ایکسپلینیشن. او بل دیو دا چې دیو په سیلف سیکریټډ بروس کې پاتې کېږي. سوري نه وي په ځمکه کې سوري کړي، په هغې کې دیو پاتې کېږي او هغه سیلف سیکریټډ بروس څنګه وي د هغې ما پکچر تاسو له ډاونلوډ کړی دی. دا دې پکچر کې تاسو وګورئ پر ځمکه کې یو خو پر یو ځای کې دی پاتې کېږي، خو پرې خواوشا کې دا سوري موجود دي. دا سیلف سیکریټډ بروز دي. په دې کې دیو د باډي نه میوکس سیکریټ کوي او دغسې بروز چې دي سوري پرې خاوره کې جوړوي او په هغې کې دیو پاتې کېږي. د دې بل هم ښه پکچر زما سره شته دی. دا خاوره تاسو وګورئ دا سورۍ ده، دا هم سیلف سیکریټډ بروز تیره ده چې دا د جوړ کړي دي او د میوکس په ذریعه باندې جوړوي. نو دا تاسو کتلی شئ دا بروز د جوړ کړي دي. ډسټریبیوشن په لحاظ سره دیو دغه دي د کاسموپولیټن دي، ځینې څوک په ویجیټیشن پاتې کېږي، هغه موږ وویل څوک په سمندرونو کې پاتې کېږي. بل د دیو په باډي باندې په ځینې کلاسز کې د دیو په باډي باندې سکرز موجود دي. سکرز څه دي؟ دا اوس تاسو کتلی شئ دا د لیچ باډي ده. په لیچ باندې په باډي کې دا باقاعده د دیو په باډي باندې سکرز موجود دي. دې ته سکرز وایي. په دې سکرز باندې دیو اټیچمنټ کوي. د دې نه هم بل زموږ سره ښه پکچر د سکرز شته دی چې هغې کې موږ شو کړو. دا اوس وګورئ دې کې پوسټیریور سکر دی. په دې سکر باندې دی اټیچمنټ کوي. دا په خلکو پسې نښتی شي. اوس دا نه دا یو سړی دی دا د په خپل باډي پسې اټیچ کړې ده چې څنګه د سکرز په ذریعه باندې دا لیچز چې دي د خلکو په باډي پسې اټیچ کېدی شي. نو وایي چې د دې ډایورسټي دومره سیوا ده چې که چېرته موږ د سمندر په سرفیس باندې یو بکټ یو بالټۍ ډک کړو
د خاورې نه د شګې نه چې کوم د سمندر په سرفیس باندې نو thousands of انلیډس چې دي هغه په دې کې موجود دي. بیا د دې اوس راځو دغه له باډي پلان له چې د باډي پلان په لحاظ سره د دیو باډي څنګه وي کم د غریب پکې سیګمنټس پکې یو خو د دیو د باډي چې کوم انټیریور پورشن دی نو هغه انټیریور پورشن کې چې کوم ریجن دی هغه ته پروسټومیوم وته وي. نو یو د دیو چې کوم هډ ریجن دی د هډ ریجن پاغه کې چې کوم سیګمنټ دی نو هغه ته وي پروسټومیوم. کوشش کوم چې د یو ښه ډایګرام راته ملاوي شي چې تاسو ته هغه ایکسپلین کوم دا غوږی نه. دا وګورئ دا اوس د باډي ده لکه د نیریز یو باډي راغستې ده نو په دې کې دا شو کړي ده چې په دې کې د کم هډ ریجن چې دی نو په دې کې یو سیګمنټ نه کاونټ کېږي. پروسټومیوم عموما موږ په سیګمنټ کې نه کاونټ کوو. لکه اوس دا ډایګرام دی دا تاسو وګورئ په دې کې تاسو کته شي دا پروسټومیوم یو ریجن دی په دې کې موجود دی د ته پروسټومیوم وي. دا کم ریجن چې دی دا پروسټومیوم دی دغه سره دی نه پس بیا سیګمنټس د باډي شروع شوي دي لکه دا سیګمنټ شو دا پسې بیا سیګمنټس دي. په دې ډایګرام کې هم تاسو لیدلی شئ چې کوم پیراپوډیا دي د پیراپوډیا د دې لپاره بیا کم برسلس چې دي کم ته چې سټي وي دا په موجود دي. نو د دیو په باډي په انټیریور پورشن باندې دغه موجود دي پروسټومیوم چې ورته وایي او د پروسټومیوم نه مخکې چې تاسو کوم ریجن یې نه ده نو دا د فیرنګس دی دا ایورټډ دی دا بار تر وخت کې دی او په دې فیرنګس خبره باندې د دیو جاز دا وګورئ دا موجود دي د دې په ذریعه باندې دیو خپل شکار رانیسي. اوس د اکچوال ریجن د هډ چې دی نو هغه دا پروسټومیوم ریجن دی خو د پروسټومیوم نه مخکې دیو فیرنګس ایورټ کړی دی دا وخت کې د خپل خوراک لپاره دا دی راوکاږي. نو دا دیو د باډي انټیریور ریجن دا شو چې کوم پروسټومیوم دی پروسټومیوم په سیګمنټ کې نه کاونټ کېږي سیګمنټس په دا تاسو چې پیریسټومیوم یې نه د دې نه بعد د سیګمنټس دی هغه شروع کېږي. دغه سره د باډي انټیریور ریجن خدا شو دې ته نښه کړې ده دا پروسټومیوم او ایورټډ فیرنګس دا یو ته لیکلي دي. د شاته چې کوم سیګمنټس دي په پوسټیریور ریجن باندې هغه تاسو کته شي داري نو د اخرنه چې کوم ریجن دی چې هغه ته پایجیډیم وي دا پایجیډیم تاسو کته شي د پایجیډیم د پایجیډیم په سیګمنټ کې نه کاونټ کېږي د باقي چری دا سیګمنټ سي دا موجودي. نو یو پروسټومیوم او د پایجیډیم نه علاوه د باډي دا سیګمنټ سي د هول تاسو ته د باډي لیدای شي. اوس نیو سیګمنټس چې دی هغه د پایجیډیم د طرف نه اډ کېږي لکه اولنې سیګمنټ په دا اډ کېږي په پایجیډیم پسې بیا چې نیو اډ کېږي نو دا مخکې لاړ شي بیا بل نیو اډ کېږي دا پسې مخکې لاړ شي. نو د اولډیسټ سیګمنټس چې کوم دي هغه به د هډ ریجن ته لکه دا اوس وګورئ د اولډیسټ سیګمنټس چې دي هغه به په دې سایډ باندې دا د اولډیسټ سیګمنټس دي او د نیویسټ سیګمنټس چې کوم دي هغه به د دې نه اډ کېږي. نو په دې طریقه د نیو باډي سیګمنټس هغه اډ کېږي. د په باډي کې مسلز چې دي هغه پکې موجود دي سرکولر مسلز هم پکې موجود دي دغسې پکې لانګیچیوډنل مسلز هم پکې موجود دي. دا دې ډایګرام کې تاسو کتی شئ دی ورکړي دي کې سرکولر مسلز هم شته او بل پکې لانګیچیوډنل مسلز پکې هم شته او دوی ته باقاعده داري نښې کړي دي چې په دې کې سرکولر مسلز داري دا یو ته لانګیچیوډنل مسلز لیکلي دي دې ته سرکولر مسلز لیکلي دي او ډایګرام کې دا شو کړي دي چې دا پکې موجود دي. نو دا دیو مسلز شوله بل ډایګرام کې هم کوشش کوم چې تاسو ته وښیم دا بل ډایګرام دی دې کې تاسو وګورئ لانګیچیوډنل مسلز دا لیکلي دي چې دا لانګیچیوډنل مسلز دي دغسې دا سرکولر مسلز دي ډایګرام کې نښې ورته کړي دي. سرکولر مسلز وګورئ دا تاو شوي دي د دې باډي نه او لانګیچیوډنل مسلز چې دي هغه دغسې تاو شوي نه دي. نو په دا د دیو مسلز دي. بیا د دیو کوم سیلوم چې دی سیلوم په کومه طریقه ډیولپ کېږي نو سیلوم سپلټ ان د میزوډوم شایزوسیلس سیلوم چې ورته وایي اوس دا سپلټ ان د میزوډوم څنګه کېږي د دې ما تاسو له یو پکچر ډاونلوډ کړی دی چې سپلټینګ اف میزوډوم نه دیو سیلوم څنګه ډیولپ کېږي دا وګورئ په دې کې چې کوم د دیو سیلوم دی نو دا د میزوډوم د سپلټینګ نه کېږي. اوس تاسو په دې ډایګرام کې لیدای شئ چې کوم دا ډایګرام دی په دې کې میزوډوم تاسو وګورئ میزوډوم ته نښه کړې ده دا یو ته لیکلی دی
خو د دې میزوډام نه سپلیټینګ کیږي او د هغې نه سیلوم جوړیږي. نو په دې اولني ډایګرام کې زموږ سره اوس سیلوم دیو نه دی ورکړی، خو که په سیکنډ ډایګرام کې وګورئ نو د انډوډام نه سراونډینګ دا سیلوم ډیولپ شوی دی او د دې سیلوم د دې ځای نه سپلیټینګ کیږي او دا فارمینګ سیلوم جوړیږي. په هر سیګمنټ کې سیلوم جوړیږي او دا د مین سیلوم نه د میزوډام نه په سپلیټینګ په ذریعه باندې جوړیږي. په تھرډ ډایګرام کې وګورئ بیا په ټول سیګمنټس کې باقاعده سیلومز چې دي هغه پکې جوړ شوي دي. بل د دې په باډي کې پیریټونیم موجودي. پیریټونیم څه ته وایي دا اوس دې ډایګرام کې تاسو کتلی شئ. دا تاسو وګورئ دا د دیو باډي چې کومه ده د دې کوم دغه چې لایننګ چې هغه لایننګ چې هغه د باډي طرف ته او یو هغه لایننګ چې هغه د آرګنز طرف ته. لکه اوس دلته مونږ دا ویلی شو چې دا کم ریجن چې دی تاسو د هایلایټ کوم دا ریجن چې د باډي سره نښتی دی دا د دیو پیریټونیم ریجن دی. انټرنلی چې کله د آرګن سره کم ریجن خطی دا دام پیریټونیم دی او د دې پیریټونیم نه دیو میزنټریز چې کم دی هغه ته راغلی. لکه د ډایګرام کې ته شو کوم دا اوس لیکلی دی وته نه ډارسل میزنټری وته لیکلی ده او دا کم لاین چې ردی نه راغلی دی دا ډارسل میزنټری دی وته لیکلی دی. This one is mesentery. نو میزنټری په اصل کې هغه شیز دی چې رقم په ذریعه باندې زمونږ په باډي کې آرګن سسپینډډ دي، هغه د ارتوم دي که د هر څه دي. نو میزنټریز د څه نه راغلي د پیریټونیم نه زمونږ په باډي کې تاسو وګورئ آرګن سسپینډډ دي په څه شیزونو باندې باټی چې ځوړن به وي نو هغه کم شیزونه چې را ځوړن شوي دي دغه ته میزنټریز وایي او دا به د میزوډام نه چې کم پیریټونیم جوړ شوی هغه به موږ ټرو سیلوم وایو هغې ته چې هغه ودین د میزوډام ډیولپ کیږي چې هغه صحیح ودین د میزوډام د دې یو سایډ ته هم په دې قسم باډي کې به یو سایډ ته هم دغه میزوډام بل سایډ ته هم میزوډام او په منځ کې به چې دي هغه پکې آرګنز چې دي هغه پکې سسپینډډ دي. نو دا سپلیټینګ اف میزوډام نه چې کوم جوړیږي هغه په دې طریقه باندې دي. اوس دا پیریټونیا ویره یو ځای کېږي او د دیو نه د باډي سیګمنټس جوړیږي. نو اوس دا وګورئ د یو سیګمنټ پیریټونیم او د بل سیګمنټ پیریټونیم دا یو ځای کېږي د دې نه دغه جوړیږي سیپټا جوړیږي. لکه دا اوس د سیپټم دی لکه مونږ د چې کوم آرګنز وایو نو هغه آرګنز د دې یو د بار نه خو دا سیګمنټ شو د بار نه چې کوم دی ډیوایډ دی دا سیګمنټ دی خو په منځ کې چې کوم دا ریجن دی دې ته د سیپټم وایي. نو ایکسټرنلی مونږ یو سیګمنټ وایو د دننه چې کله ډیوایډ شوی هغې ته څه وایي په هغه سات کې به ورته سیپټم وایي. دوه پیریټونیا را یو ځای شوي او دیو یو سیګمنټ جوړ کړی یو سیپټم یې جوړ کړی. لکه اوس یو پیریټونیم دا دی بل پیریټونیم دا دی دیو په یو ځای کې جنکشن شوی دی دا جنکشن چې کوم دی دا دیو سیپټم دی دا سیپټم به جوړ کړی په دې کې دواړه را یو ځای شوي د یو سیګمنټ پیریټونیم د بل سیګمنټ پیریټونیم دی به سیپټم جوړ کړی. اوس د دیو دا مسلز په کومه طریقه باندې ایکشن کوي. لانګیچیوډنل مسلز چې کله کنټریکټ کېږي نو باډي به شارټ کېږي او سرکولر مسل چې کله کنټریکټ کېږي باډي به لینتن کېږي. د دیو چې کوم سیګمنټ سیپریشن دی دې سیپریشن دیو له افیشنسي ورکړې ده او هغه موږ الریډي ډسکس کړله چې څنګه افیشنسي ده انډیپینډنټلی دیو د یو بل نه کار کولی شي. او دا د دې جنرل اکاونټ چې کوم د دغه په باره کې و د انلیډس په باره کې و بیا د دې چې کوم کلاسز دي هغه کلاسز به 1 by 1 وایو. الله حافظ.